د چارسدې په نجی تعلیمي ادارې د سټیزن سکول کې یو کلیزه دستوره شوې ده. په دغه دستوره کې د هغې ماشومانو هغه کوششونه وستایل شو په کومو کې چې هغوی په کلیز امتحانونو کې ښه پوزیشنونه ترلاسه کړي وو. د دستورې په مخال ماشومانو خاکي ملي نغمې، نعتونه او په ټوکو ټقالو کې د پښتون روایت او ثقافت عکاسي وکړه. زنور پخپل غوښو پردي سپینه شم ساتلې، زنور پخپل غوښو پردي سپینه شم ساتلې، دا ځینې بې ضمیره بیا بیخي نشم ساتلې، پخپل وسایلو ستا بچي نشم ساتلې، بس نور سپورې کرښې په تندي نشم ساتلې. په دا مهال د سکول د ماشومانو میاندې هم راغلي او د خپلو بچو د کامیابېدو نظارې یې ولیدې. په دې سکول کې یو شمېر ماشومان د پلارانو د سوري نه محرومه دي او هغوی ته وړیا زده کړې ورکول کېږي. د دستورې په مخال د پرایوټ سکولونو د اتحادیې ضلعي صدر نفیظ الله خان وویل چې د تعلیم په خورولو کې د شخصي تعلیمي ادارو لوی کردار دی او د سټیزن سکول انتظامی ته خراج تحسین پیش کوم. په دې وجه باندې چې یو الحمدلله زما د الخان شیرکورو په صحافت کې چې خدمات دي ام د چانه پټ نه دي. دغه رنګې د غریبو خلکو مرسته چې کومه کوي تاسو به په سوشل میډیا باندې ګورئ نو هغه سیزن چې دی د هغې مثال نشته او په تیره چې هغې په دې مهو ډېرۍ کې د زندګۍ یو سټارټ واغستو یو آغاز یې واغستو د ترقۍ. نو زما په خیال چې په دې علاقه کې موږ ګیر شاکیره وګورو نو په سیاسي توګه باندې ډېر غټ خلک دي کوم کار چې د هغې په ذمه باندې هغه هغې ونه کړو او هغه ستاسو د غریب ورور وکړو او ستاسو د بچو دپاره په شلو کې چې زه ګورم هغه چې راتلم ما کتل چې کوم طرف ته م ګورم چېرته سپېدار دي چېرته غنم دي چېرته جوار دي خو چې کله دې ځای ته راغلم هغلته ما دا ملغرم لري چې دې مې ولیدې ستاسو د بچو په شکل. بیا دیم د هغه چې کوم ځای دی هغه د هغه جومات دی چې دا بچي مثال کور کې او د مانځه وخت شو یا د سپارې د سبق پیل شو نو تاسو نه پکار چې دا خپل بچي دا بیا تاسو مسجد ته ولېږئ دا تاسو جومات ته ولېږئ چې دې نه یو ښه مسلمان هم جوړ شي. سټیزن سکول د چارسدې د ډي پي او د دفتر شاته په یو کلیواله سیمه لبخان آباد کې موجود دی او مقصد یې عام ولس ته معیاري تعلیم ورکول دي. په دغه موقع د سکول پرنسپل طارق خان د ټولو راغلو مېلمنو شکریا ادا کړه. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، چارسده.